بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول په ټیک ټاک کې الله پاکم خوشاله آباد ساته. الله پاک دې موږ تاسو ټول د هر قسمه درد د هر قسمه مصیبت نه دا په امن کې ساتي. الله پاک دې موږ تاسو ټول د حسد کوونکو د حسد نه بچ ساتي. الله پاک دې موږ تاسو ټول د نظر چلوونکو د نظر نه الله پاک موږ تاسو بچ ساتي. نن چې کومه زموږ وظیفه ده د دې حوالې سره ده چې کله یو انسان باندې بد نظر ولګي نو بل انسان باندې ډیر زیات اثر کوي. یاد ساتئ چې العین حق، نظر محترم دا حق دی. انسان قبر ته رسي او دغه رنګ ساروی دا کټوۍ ته رسي. یو پیر یو صحابي لامبل او دا ډیر زیات هستو بل یو صحابي په لار روانو او هغه چې کله وکتل د لاسونه برخ کارېدل مخکې دومره واشرومونه نو واړه واړه به سره بیزان مې پټ کړو نو بار نه وایي چې لکه څومره ښایسته بدن دی یار، دومره بدن هو د بل چا نه وي، دومره ښایسته حسن دی. سړی څنګه چې رالی او کټ کې سملاسو د کټ نه به پان نسېدو. چا پیغمبر علیه صلات وسلام خبر کو نو پیغمبر علیه صلات وسلام رالی او دغه صحابي چې وکته د نظر اثر پیو. بیا نبی اسلام چې په د باندې چا نظر چلولی دی دغه سړی راولي. نو چې کله هغه سړی راوستو نو ورته وی چې ستا څه خیر د خپل ورور د مړ کو دی. نظر دا ډیر زیات محترم او دا حق دی. نن سبا ناشنا ونه کار دا دی که تا سره ښه ګاډه وي نو هلک په تا نظر چلی، که تا سره ښه بایک وي په هغې هلک نظر چلی. چې ستا کوم څیز ښه څیز تا سره څوک ویني څوک یې برداشت کولی نه شي یې سره باید نظر وچلی. یاد ساتئ که چا ته پته لګي زما نظر لګي او در قصد په چا باندې خوله وخوځوله هغه ته نقصان ورسېدو دی به په خپله ذمهواري دا به په خپل به ذمه دار وي. یاد ساتئ چې په چا باندې نظر نه چلو. کله یو څیز زموږ خوښ شي که د خپل زوی خوښ شي په هغه باندې ماشاءالله ووایه، که د خپله ښځه خوښه شي په هغه باندې ماشاءالله ووایه ځکه چې نظر نه شي. او فرمایي چې خپل نظر هم لګي، زوی ته هم لګي، ښځې ته هم لګي. دارنګه ستا څاروی دی او ستا ډېر زیات خوښ شو په هغې باندې هم ستا نظر دا لګي. نو که چېرته په څاروو باندې نظر ولګي نو هغوی لپاره به داسې چل وکړو چې پیړه به راوالو، پیړه د وړو یو پیړه به راوالو او په هغې باندې به 7 پیرې سورة الفاتحه دا به ووایو. دغه رنګې 7 پیرې په هغې باندې سورة الکافرون ووایو او دغه رنګې 7 پیرې په هغې باندې قل هو الله احد ووایو او دغه رنګې 7 پیرې په هغې باندې سورة الناس ووایو او دغه رنګې په هغې باندې 7 پیرې سورة الفلق دا به ووایو او دغه شانتې په هغې باندې دا پیړه دم کو. د دې سره سره د سورة نون متویله کېږي، سورة القلم متویله کېږي. د هغې چې کوم آخري آیات دی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. نو دام ډیر زیات بهترین دی. نو که دام تاسو 21 پیرې وویلې او پرې پیړم دم کو انشاءالله العزیز کم چې بد نظر لګېدلی وي هغه به ته محترم لر شي. که چېرته په انسان باندې لګېدلی وي نو هغوی له به دا پکار دی چې دا کم آیتونه ما ویلي سورة الفاتحه، سورة الکافرون، سورة الاخلاص، سورة الفلق او سورة الناس او دغه رنګې د سورة قلم تبارک الذی پسې بل سورت چې کوم دی دغه د نون والقلم وما یسطرون د هغې چې کوم آیات د اخرې دقه چې وویلی شي او په اوبو باندې دم کړی شي او کم مریض وي په هغه باندې اوسکلی شي انشاءالله العزیز کم چې بد نظر وي کم چې بد اثر وي دا به ته محترم و دا به ته لر شي.